د مسلمان بچی دی. دا یوه نتیجه د کوچني څخه چې پوښتنه وکړې په مذهب د چا یا په مذهب د شاهروخان یم خلاص. ای پلاره که تا شاهروخان او که تا تلویزیون او که تا دا رنډیانې و خپل اولاد و ښځې ته نه وای ښوولي، نه به ستا زوی ویلی چې زه په مذهب د شاهروخان یم، او نه به ستا ښځې ویلی چې زه ځم هندوستان د شاهروخان کوم. کف چې برابر وای هغه بې کولی. ښځې چې په تلویزیون کې رقصیږي هندوانې، ستا ښځه یې وویني هغه رقم لباس کوي. نارینه چې په تلویزیون کې رقصیږي، ستا ځوانان چې یې وویني هغه رقم لباس کوي. اوس کم لباس دی؟ سرونه د هندوانو په رقم نه دي، لباس د هندوانو په رقم نه دی، کردار مو د هندوانو په رقم نه دی. ما ته یې وایي کاري صاحب ته پر دا فلم باندې لګېږه، په دنیا کې یا فلم دی یا علم. دا سړی ما ته وایي په دنیا کې یا فلم دی یا علم. ما ډېره ښه وینا دې وکړل. دا هغسې هم ده. علم په انسان حلال و حرام پیژني، خور و مور په پیژني، پاکه ماندینه و منکوحه په پیژني، اخلاق حسنه و شریعت و اسلام په پیژني. او فلم چې دی تمیز د حلال و د حرامو نسته پکښې کي، مور و خور نسته پکښې پیژندلی. ما اورېدلې وه، شاید تاسو هم اورېدلې وي چې په چمن کې یو سړي تلویزیون کور ته راوړی و، لڅ فلم یې وراچولی و، بالاخره یې شهوت پورته سوی و، خپلې خور ته یې ور حمله کړه، د خپلې خوره سره یې زنا وکړه. نو پنځه مقاصد د دین او د اسلام په دغه خاطر باندې دغه یې ثمره ده د تلویزیون، چې د خپلې خوره سره زنا په باب د فلم راوستل وسول. نو که موږ پښتانه یو، مسلمانان یو، خپل اولادونه باید د داسې نارواو څخه رابند. کفر د دنیا مختلفې طبقې، دا خو تا ته وایي چې دغه وکړه، تا باعثه کوي پر دغه باندې، ځکه هغه هم کافران دي او دا کافرانو جوړ کړي دي او خوښ د کافرانو. ما لا ته وړمه ورځ دلته یو غل ونیوی، دا بوټونه یې غلا کول د مسجد، یو مې په روش کال نیولی او ما واده کړې وه چې مال دلته دا مسلمانان راځي دا بوټونه غلا کېږي، خدای ته مې خواست وکړي مال الهي ته یې ماته رسوا کړه. خو وړمه شپه راته رسوا سو، سړی به مې ورته پټ کړی و چې ته ورته پټ سه. د یو مسلمان چپلۍ کې یو بوټونه بیا یوړل، لس پښې به راووتې، زما څخه بیا چمپل غوښتل، ما به نور چمپلان ورکړل. نو میټینګ کې نو دا واده ما کړې وه چې زه به پر دغه میل باندې تړم او دغه وینا به په کوم چې په دغه مسجد کې شرعي نظام قائم دی، د پانې چې روز یې کفري نظام قائم دی، او څوک چې بوټونه غلا کوي دغه بیا پای. سړی مې وتړی په رسۍ پر هغه میل، د لمانځه چې خلک راووتل دا مې ورښولې وه. نو ټولو خلکو ته یې وویل ولورونو دلته په دې مسجد کې شرعي نظام قائم دی، د باندې چې در مسجد ووتلاست کفري نظام قائم دی، هر څوک چې بوټونه غلا کوي هغه پای به دغه رقم لکه زه چې بس دغه جزا ما ورکړه. یو چا راته وویل کاري صاحب بالا علاقه پرېږده، ما نه دغه سزا زه ورکوم. پر غله پر ناروا به زړه هم نه سوځې، که دې زړه پر وسوځي خدای عز وجل تا د ده په ګناه کې شریکوي، خدای عز وجل هغه ګناه ستا پر اوږو باندې اچوي. خو زموږ استازو څخه په باب کې د اولادو د نارواو خدای هم ناراضه دی، حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې ناراضه دی. علیه صلات وسلام ته هر دوشنبه او پنجشنبه د امت اعمال ورځي، دی د دې امت مرحومه اعمال ویني. داسې اعمال یا پروردګار عز وجل زموږ و سردار کونین ته و حضور ته مور وړي الهي چې ستا حبیب او ستا رسول په هغه باندې ناراض وي. نو خپل اولادونه کنټرول، د اسلام تعلیم و دین. اوس کافرانو د اسلام دین په حقیقت سره پیژندلی دي، ځکه چې د اسلام په دین کې ډېرې ښېګڼې سته. مسلمانان په خپل شرعي نظام کې ډېر ښه د خوند ژوند تېروي او بیایي. کفار ټول متمایل دي اوس و دې د اسلام و دین ته، چون چې ظاهري اسلام نه راوړي مګر په باطن کې ټول احکام د اسلام چې دي هغه موافق د هغه ژوند سره دي چې هغه ژوند ډېر د صلاحیت ژوند دی. خلاص موږ تاسو د هندوانو چمونه کوو، د هندوانو لباسو ثقافت کوو، د خپلو پښتنو ثقافت مو پرېښی دی، د اباو د اجدا هغه توره و مړانه، هغه څه چې هغه ډیلي ته احمدشاه بابا تللی و، په هغه ډیلي کې لال کلا و، پر هغه ځای باندې تخت د جهانګیر پاچا زه خپله ورغلم، پر هغه ځای باندې ودرېدی. افسوس د خپل پښتون ملک ورته رایاد سول، د ډیلي تخت یې راوړمه چې رایاد کړم زما د ښکلي پښتونخوا د پروسرونه. په ټول دنیا کې دا د پښتنو علاقه وه، په هر څه باندې غښتلي چې په تېره جمعه کې ما تاسو ته څه اوصاف واورول. مګر اوس موږ خواهش د هغه هندوانو کوو چې هلته په هندوستان کې دي، کافران دي، مشرکان دي، بتې درولې وي، ګلان په غاړې کې ورواچي، سجده ورته وکړي، هغه د دوی خدای دی، هغه مردار ملک دی چې ما دلته اکثرو خلکو وویل ورته څنګه ژر رالې، یعنې ولاړلې که یا ما څو شپې پکښې وکړلې محدودې، زما نه پس تنګ سو چې هغه زما خپل مطلب و د ډاکټر و د ناجوړي و د دوا پورې.
ما په هغه مسجدانو کې چې ما د سهار لمونځ کاوه چې ورپورته بسوله مسجدان خالي و مسجدان و په تپري مسجد تاریخي شاهجهان پاچا جوړ کړی او بل هغه مسجد چې شاهجهان پاچا په خوب کې لیدلی و بیت المعمور یې لیدلی و چې دغسې مسجد به بنا کوي دی چې راکښېنسي هغه خوب یې هیر سو ټول انجینران یې راوغوښتله ول ما ته نقشې واچوئ ما به رایي یو مسجد په خوب لیدلی دی په خوب کې راته ویل سوي دي چې دغه رقم مسجد به په هندوستان کې جوړوي اوس د هغه مسجد نقشه راڅخه ورک سول یو انجینر یو رقم نقشه ورته اچي بل رقم خو ټولو انجینرانو نقشې ورته واچولې ول یا دا یوه نقشه لا هم نه ده بالاخره شاهجهان باچا ورته وویله ول که چیرې تاسو سبا ماښام ته ما ته د دغه نقشه رانه وړل تاسې څنګه رقم انجینران یاست ټوله وژنم د یوه انجینر یو ملنګ یو فقیر یو درویش د خدای د لارې ملنګ خو د خدای د لارې د ملنګیانو څخه هم بد راځي رحمان بابا وایي چې په یوه قدم تر عرشه پورې رسي ما لیدلی دي رفتار د درویشانو رحمان بابا وایي دغه انجینر یو ملنګ شناخته درلودی ورغی هغه ته ول داسې واقعه ده ملنګ ورته وویل ول د دې نقشه به زه در وښیم ول څنګه ول شاهجهان باچا بیت المعمور په خوب لیدلی دی بیت المعمور په دنیا کې یو انجینر نقشه اچولی سي نه سړی اچولی سي زه به د بیت المعمور نقشه در واچوم ملنګ ډېر رسېدلی و پر کاغذه باندې د بیت المعمور نقشه واچوم کاغذ یې په لاس ورکړي راغی شاهجهان باچا ته ول صاحب هغه نقشه مې د پیدا کړه دا ده چې مخ ته یې کښېښول شاهجهان باچا ورته ول بلکل دا هغه نقشه ده دغه ما په خوب کې لیدلې برای نقشه راولاړ سو مسجد یې شروع کړي د خدای در آباده د خپل ملک خزانې ټول پر مصرف کړی یعنی بیت المعمور به نو څنګه جوړي د خدای بیت المعمور چې د خدای د ملوک کعبه ده په څلرم اسمان کې ټول ملک یې پر راګرځي چې یو وارې یو طواف پر وکړي بیا د قیامته پورې وارې نه ورسېږي داسې کعبه ده کله چې مسجد جوړ کړي آباد یې کړي په مرور د زمان ډېر وخت تېر سو چې قبله نما یې پر کښېښوي مسجد ته قبلې څخه کوږ دا ټوله مصرف یې هم پر کړی شاهجهان اریان سو چې دا مصرفونه د ملک خزانه مې ټول پر مصرف کړل او اوس مسجد ته قبلې څخه کوږ دی انجینر بیا ولاړی و هغه ملنګ ته ملنګ ورسره را روان سو راغی په مسجد کې په میراب کې ودرېدی دا خپل ځان یې سره وښوروئ دا مسجد یې د کعبې پر خوا باندې برابر کړي پر قبله نمای برابر سو مګر اوس چې هلته په سرهند کې امام رباني مجدد الفساني پروت دی نظام الدین اولیا پروت دی خواجه اجمیر صاحب پروت دی تاریخي ځایونه شته مګر نه د دغه تاریخي ځایو دپاره چې یو انسان نیت وکړي چې زه ولاړ سم سیاحت بالکل په کتاب کې جواز لري چې سړی ولاړ شي د یو زیارت دپاره د یو مسجد دپاره زموږ ستاسو خلک د دې خواهش کوي چې د فلمو و هلکانو ته ځان ورسوي چې د هغو سره همراز سي هغه رقم ورسیږي اوس که یو ځای په سالون خوشبخت کې یا په یو لوکس هوټل کې کاري صاحب پورته کې پر سټیج باندې او تبلیغ د خدای او د قرآن احکام بیان کې یو څو محدود کسان به ناست اوس نو تاسو وګورئ چې بابو ډیول چې هغه د دوی پلار دی د هندوستان څخه یې راوله اعلان وکړه ورته په زر افغانۍ بیا ټکس هم دی نو په یو سالون خوشبخت کې یا په یو هوټل کې یې ودرول چې درته ورخصېږي بیا نو د خلکو انسانانو نوبتونه وګوره بیا نو دا خلکو ته وګوره چې څومره انسانان ناست دا رخص ته څونه ناست تاسې په تلویزیون کې کتلي چې څوک راځي یا رخص کوي یا یو ځای یو جلسه یا وم زه تبلیغ د خدای روی دی قرآن وایم احکام خلکو ته بیانوم هېچا در اوسه په غېږ کې نه یم اخستی چې پر خوله باندې یې مچ کړی یم یا دې پر باړخو باندې مچ کړی یم ګین کوي ساده ګین چې یو ګول یې ورکړي او ویې ګټله هغه سړی په غېږ کې پورته دی ګلانو پیسې پر اوري تر هغه وخته پورې چې یو ساعت دوه ساعته د خلکو په اوږو کې اخیستی وي خلاص دې ځای ته ولا پکار دي نو د اسلام څخه مو شوق دونه راکم سوی دی و شیطان او باطل لار ته مو شوق میل دومره ډېر سوی دی موږ تاسو ګټه په پوهېږو یوازې زه نه چې در په یاد یې کړمه چې دا ولې دغه رقم ده وجه چیش ده وجه تلویزیون شراب